نه چې څوک پیدا دي ولم یولد نه الله د چا نه پیدا دی نه د چا پلار دی نه د چا زوی ولم یکن له کفوا احد نشته الله تعالی لپاره مثل هیڅوک چې ګرځي د الله مثل په پیدا نه هغه چا وویل چې د الله مثل شته د سړی په دغه وخت کې د ایمان دی نو دا صورت دا کافر خلک راغله او بې ایمانه مشرکان رسول الله ته ویلي زمونږ خدایان خو څه موږ د پیتلو نه جوړ کړي دي څه د سرو زرو څه د سپینو زرو څه د لرګینو څه د کاڼو نه خو دا ته چې کوم رب ته موږ رابلې چې دا الله به د څه نه جوړي نو الله تعالی ته دغه ویل چې یو ذات دی او نه د څه نه پیدا دی نه د څه پیدا دی نه د څه شي نه جوړ دی صحیح ده کنه او نه د الله نه څه شی جوړ دی الله ډېر مخلوق پیدا کړی دی یو مله سه معنا کول ما دا بلا بچي په دین دی ولم یلد نه د څوک پیدا دی ولم یلد ولم یولد او نه څوک پیدا کړی دی نه د سمجھ ته اور شی الله پیدا کړی دی خو الله د چا نه پیدا نه دی او نه د هغه نه څوک پیدا دی هغه د چا پلار نه دی نور دا ټول څه الله پیدا کړی دی مو وا چې الله د چا نه پیدا نه دی او نه څوک پیدا کړی دی هر شی پیدا کړی دی د الله نه پیدا څوک نه نشته الله تعالی لپاره کو په نه مثل څوک بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دا دوه سورتونه د دې شان نزول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار انتهایی سخت بیمار ولکه یوې میاشتې پورې د ډېر سخت تکلیف و د شپږو میاشتو پورې اثر و او عایشه رضی الله تعالی عنها وایي لکه په کور کې دا حال و د دین کار یې بالکل برابر و مونځ یې صحیح و روژې هم صحیح وه د وحي احکامات یې صحیح و ډېر هر څه برابر و لکه خو د دنیا په کارونو کې دا سوچ بدل و یو کار به نه و کله به دا مې کړی کله به دا مې نه دی کړی او په وجود به د رسول الله سخت رسول الله ویل داسې ماته د خپل وجود محسوسېږي لکه چا چې په پړي باندې تړلی ډېر وخته پورې هغه ته پته نه لګېده چې دا څه وجه طبيبان او ډاکټران او مطلب چې هغه وخت معقول څه علاج هغه به کاوه هیڅ پکې نه لګي یو ځل کټ کې پروت دی یو د مرافاس د عائشې ته وایي ای عائشې رضی الله تعالی عنها زما د بیماری حل او زما د بیماری پہچان ماته الله وکړو او څنګه په پہچان راته دا وکړي چې ما جادو شوی حل راته دا وکړو چې دوه صورتونه دي او دا به ځان څه کی دا به وي او طریقې راته وکړو جبريل عليه الصلاه والسلام او میکائیل عليه السلام دوه رال جبريل عليه السلام سر ته ودرېد میکائیل عليه السلام خوته او وی په دې سړی څه چل شوی دی نو ابل او ته وی دې باندې جادو شوی چا کله دی وی د لبیب بن اسم نور یا هغه خپل شرط او زروان نه کوي چې کله څنګه کړی دی د يهودي هغه غلام په وساتت باندې چې د رسول الله د سر او د ګری مبارک ویخته هغه راغستی او په ګمنځ کې ول یو زغوټي ور کړی و د زروان نه کوي په وګي خو او د کجورو په پټو کې بیزره اول د چې دغه په پاسه ګټه یې خو او هغه ارڅ ته وګړي بلار شي هغه راوکاږي علي نظر ته هو چې کله چې کوي ته کوشما نو دا وګته څه شي ویل کا زنانه چې د رسول الله سوین چې وګو بسري شي دا یو بوله زور ور کړ او په رسول الله باندې د تشریح نو د جادو اثر وو چې کله هغه د جادو هغه منځه او دغه چې هغه د کجورو پټه یو زغوټي راوړل ته وختول چې یو زغوټي ور کړی نو د دې دوه سورتونو کې یو لس آیاتونه دي صحیح په ورانه کې 15 په دې دویم کې شپږ دا آیاتونه یو آیات بر رسول الله او یو غوټه بس پردل رسول الله چې آیاتونه ختم شو ما دا غوټه وس پردل دا وجود مې دسي آزاد شو لکه ماشوم چې موري په سوزنی کې وټړي او ډېر ټیمي تړلې چې کله به پریلیز غراغه د لاسونو مغزي او د خپل موزي غزونه کې د قصې زما د وجود آزاد شو په دې یو مسله سره د قرآن مولوی سره د قصې وایي کنده ما څنګه یو مسله ثابته شو نبی رسول الله والسلام د بلغت مولاو شته وکنه دا هغه په شان د شخصیت شته د الله تعالی خو خالق دی په مخلوق کې ورانه مرتبه د محمد رسول الله دومره الله تعالی نږدې خو هغه ته پته نه لګي چې ما جادو شوی دی څه څه روان شي او نن په 400 کې یو مولا به د کبري د سړی پته او تعالی کې پته جادو شوی پیغمبر په خپل په جادو شوی دی هغه ته پته نه لګي نن زما په علاقه کې مشته ستا په علاقه کې مشته په بل علاقه کې مشته خلکو ته پته جادو شوی دی ته د لړو د پیغمبر باندې جادو شوی ته د پیغمبر نام ډیر خو کوي پیغمبر ته خو پته نه لګي چې په ما باندې جادو شوی چې پرشتي رااله او ته ویل نه هغه ته پته ولګي او ته خپل ځان نه هغه په خپل ځان نه پیږي ته په بل سړی پیږي چې دا جادو شوی دا ولې د سکه مری سره دا نه ده بس څوک د لراله او یو چې په ما باندې اثر دیو چې په ځان باندې شکیمه چا باندې سکلی یره په دې قصو نه پیږي خودمره دا چې دا دوه اخري صورتونه دي ساره په ځان باندې درې ځلې و ما خانم درې ځلې و او جادو د باندې چرته شو الله به ختم کی کنه شوی الله تعالی باندې دې اثر ختم کی پتا مڅ جادو دا قصو ته وکنه چې دا ولې وجه جادو د باندې شوی دی غل د کور د پلانې خزې د باندې کړی دا اجو دوی چې غل را تروخه او چاره باندې کړي نه مراسه د کور کلانجه جوړېږي دا ته معلوم نه لانجه د جوړ چې لانجه خو دراته سم جوړه کړي
ويرز د قبلي سره ته نه کور کنه چې د قبلي سره چا سترګې لګي سترګې باندې پډې باندې لګي څه ما باندې قسم دې بس ډیر کورونه دي ظالمانو